محترم مسلمانانو خویندورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د هر قسمه درد مصیبت پریشانۍ نه په امن کې ساتي. الله پاک دې زموږ او ستاسو د زړونو تمام خواهشات تمام حاجات او ارمانونه دا دې پوره کړي. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شان او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو د دې سورتونو تلاوت او حکم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم ورکړی. د دې سورتونو تلاوت حکم رب العالمین هم ورکړی او دا سورتونه رب العالمین دا محترمو دا لوستلی هم دي. فرمایي چې کوم سړی د الله پاک د غضب نه یریږي الله پاک د قهر نه یریږي نو روزانه د انسان سورة الفاتحه وی یعنی الحمدلله رب العالمین تر د ولوالدین امین پورې. د سورة الفاتحه بل فائدہ پیدا شي چې الله پاک به انسان ته مال او دولت هم ورکړي. الله پاک به د انسان پر رزق کې برکت ته هم واچي. ورپسې دویم سورۃ یاسین چې څوک روزانه وی د ورځې یو پیروي د قیامت پر ورځ به الله پاک د انسان د تندې نه د انسان ته الله پاک به حفاظت ورکوي. او کم سړی د الله پاک د رضا لپاره سورۃ یاسین وایي نو الله پاک به د انسان تمام حاجتونه دا به د خپلو غیبي خزانو نه دا پوره کړي. محترم مسلمانانو کم سړی چې سورۃ دخان دا روزانه وایي د قیامت په ورځ چې څومره یری وي څومره ترخه ده الله پاک به د هغې نه محفوظ ساتي. په دنیا کې څومره یره ده په دنیا کې څومره خوف دی د یریږي هغه څیز د انسان غمجن کوي الله پاک به د انسان هغه څیز نه ساتي. کم سړی چې د ماسوتن د مانځه نه بعد یا د ماښام د مانځه نه بعد سورۃ الواقعه وایي فرمایي چې الله پاک به د انسان د خطرو نه ساتي. دا خطره کو د رزق وي دا کو د پیسو وي دا کو دشمنان وي د انسان محفوظ وي. او کم سړی د ماسوتن د مانځه نه بعد تبارک الذی وی سورۃ الملک الله پاک به د انسان د قبر د عذاب نه ساتي. نن موږ وظیفه کوو چې کوم وظیفه د پیسو لپاره ښه په شوقي کوو کوم وظیفه د رزق لپاره وي ښه په شوقي کوو کوم وظیفه د رشتې لپاره وي نو ښه په شوقي کوو. دغه رنګې کوم وظیفه داسې وي چې هغه د محبت لپاره وي په هغې باندې میلیون باندې ویوز وي او کوم وظیفه داسې وي چې هغه موږ ته د عذاب قبر نه نجات راکوي نو هغه وظیفه محترم مسلمانانو دا موږ نه چې موږ چې د دنیا د یو دوو پیسو لږ معمولي غوندې نه پوي دا وظایف موږ کوو. او چې کوم وظایف داسې وي که نه چې هغې تعلق د آخرت سره وي نو هغه محترمو دا موږ نه کوو. دا زموږ ډېره زیاته لویه کمزوري ده. او کم سړی چې سورۃ الکوثر دا روزانه وایي روزانه یا د ماښام د مانځه نه بعد الله پاک به د دشمنانو ساتي. او د مال او دولت دپاره که کم سړی دا وظیفه کوي د ماښام د مانځه نه بعد 101 پیرې الله پاک به د انسان غریب کوي. نو کم سړی سورۃ الکافرون دا وایي روزانه فرمایي چې د انسان په کوپر باندې نه مري انسان به داسې حالت کې مري چې دا به مسلمان وي. او کم سړی چې روزانه سورۃ الاخلاص یو پیروي الله پاک د انسان د منافقت نه د نفاق نه د محفوظ ساتي د انسان منافق نه. او کم سړی چې سورۃ الفلق وایي دا سړی به الله پاک د حسد کوونکو نه په امن کې ساتي. او کم سړی چې محترم مسلمانانو د سورۃ الناس وایي الله پاک به د انسان د خلکو د شرونو نه په امن کې ساتي. الله پاک به د انسان د شیطانانو د شرونو د پیریانو نه په امن کې ساتي. کوشش وکړئ محترمو دا وظیفې ډېرې زیاتې مختصرې دي خو ډېرې زیاتې کارآمد دي. په خپل ژوند کې راولئ ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی دا وظایف وکړي د دنیا او د آخرت دا فواید دا ورته حاصل شي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.